بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرون سبق کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسولانو دراله غلو فائدې ذکر کولې. دا رسولان الله تعالی ولې را لګي ارسال رسول فائدې سری نو ویلو چې ارسال رسول فائدې دادي چې کم کسان نیکوکار دي، مؤمنان دي، طاعات او نیکو ور دي، چې هغه ته د جنت زیری ورکی، د ثوابونو زیری ول ورکی. او کم کسان کافر دي یا ګناګار دي، نو هغه الله د جهنم نه ير ورته نصیب کې جهنم او د عذابونو نه ورته ير جنت ورته وخی. وز لکه دا لارا چې کم لارې په درې سره به ته جهنم ته رسې، کم درې سره به جنت ته رسې، نو دا عقل چې نن دا نشي معلومولی. لہذا د پیغمبرانو ضرورت لري لپاره چې پیغمبران راشي او خلکو ته دا کم نیکوکار خلک دي هغه ته د جنت لار وښیي، او کم چې بدکار دي هغه د جهنم لار ته برابر کړي. درې نمبردار چې لکه خلک چې په کم د دنیا په کارونو کې او د آخرت په کارونو کې کم کارونو ته محتاج دي، د هغې وضاحت ته محتاج دي، نو دا پیغمبران الله پاک را لېږلي دي د دې لپاره چې د دې خلکو هغه هدایت وکړي دغې لارې طرف ته، د دې خلکو ته وضاحت وکړي دغې لارې. لکه چې الله تعالی جنت او اور پیدا کړی دی، ثوابونه او عذابونه یې پیدا کړي دي، د هغې احوال ذکر کړي دي، او چې دې جنت ته خلک ورسېږي جهنم نه بچي، دې لپاره د پیغمبرانو د را لېږلو ضرورت دی. دا شان ډېر شی خوراکونه الله پاک پیدا کړي دي، سبا کې جسم له فایده ورکوي، سبا کې جسم له نقصان ورکوي. ډېر شی سوزونه دي چې نقصان او فایده ورکوي، نو دا هغه نقصان او فایده معلومولو لپاره الله تعالی پیغمبران را لېږلي دي چې د حواسو په ذریعه سره، د عقل په ذریعه سره دا پته نه لګي چې په دې شیز کې فایده ده او په دې کې نقصان دی. دې لپاره الله تعالی مسلمان دا را لېږلي. بل ډېر شی واجبات او ممکنات ممتنعات داسې دي چې په هغې باندې بنده ته علم نه دی حاصل، مګر که بنده هغې ته باید مشغوله شو د دنیا ټول کارونه به دغه شي، نو الله تعالی پیغمبران را لېږلي دي چې دې واجبات او ممتنعاتو علم بنده ته حاصل شي. وز دا خو پرون سبقونن سبق کې وأیدهم بالمعجزات الناقضات للعادات. د دې نه دا خبره کوي چې پیغمبران ارسال الرسول چې الله تعالی کړی دی، دا رسولان چې الله تعالی را لېږلي دي د دې خلکو د زیری ورکو، مسلمانانو ته زیری ورکوونکي، کافران لره ورکوونکي، نو د دې مقصد دا چې را لېږلي الله تعالی، نو دا پیغمبران الله تعالی د دوی تایید کړی دی، الله تعالی دوی مضبوط کړي دي په معجزاتو سره. معجزه څه ته ویل کېږي؟ هغه خلاف عادت کار چې په مدعی د نبوت په لاس باندې الله تعالی حاضر کړي. خلاف عادت کارونه و دي یعنی داسې کارونه چې د هغې سبب د عام خلکو نه مخفي وي، عام خلکو ته د هغې سبب نه معلوم، نو د هغې که دغه خلاف عادت کار یا به د مسلمان نه ثابت شوی یا به د کافر نه ثابت شوی. که د مسلمان نه ثابت شوی نو خالی بنی د دوو حالونه، یا به د پیغمبر نه صادر شوی یا به د غیر پیغمبر نه صادر شوی. که د پیغمبر نه صادر شوی نو یا به د نبوت نه مخکې وي او یا به د نبوت نه وروسته وي. نو که د نبوت نه مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس باندې دا ظاهر شو، نو دا به دې ته ارهاصات وایي. څه ورته وایي؟ ارهاصات ورته وایي. ارهاصات، ارهاص مفرد دی، ارهاصات جمع ده. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیره په لاره باندې روانو او ګټې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سلام وکړو، نو اوس ګټه چې پیغمبر سلام ته سلام کوي د نبوت نه مخکې، نو دا ارهاص دی. او د نبوت نه وروسته د پیغمبر په لاس باندې یو خلاف عادت کار ښکاره شو، نو هغې ته ویل کېږي معجزه. پوه شوې په دې باندې؟ اول یو د یو انسان باندې لاس باندې خلاف عادت کار ظاهر شوی، خلاف عادت کار انسان به خالی ان یا مسلمان وي یا به کافر که مسلمان وي، نو بیا به ان خالی نه یا به نبی یا به نبی نه. که نبی وو
او د نبوت نه مخکې دا صادر شوی ارهاصات ورته وي او کنه نبوت نه وروسته چې نازل شوی بیا ورته معجزه وي او کچر دا د غیر نبی له لاس نه د یو کار صادر شوی نو بیا به د کس خالی نه دوه حالونه یا به د الله تعالی نیک بنده وي یا د سنتو پاسداري به کوي او یا به ګڼکپي نو که د سنتو پاسداري کوله او د عادل اسمانه خلاف عادت کار ښکاره شو نو دا کرامت ده سره کرامت او کچرته عام مسلمانو یعنی فاسق فاجر نه ولی نه اده پلاس من سکار ظاهر شو نه دې ته معونت ویلېږي څورته وای معونت او کچرته ګڼکپ او فاسق فاجر او د پلاس باندې بیا یو کار یا کافر او د پلاس باندې خلاف عادت کار صادر شو نو دې ته استدراج ویلېږي څورته ویلېږي استدراج او یو پکې د دې کافر او فاسق چې دې کله یو کار کوي او دغه خلاف د کار وشي یعنی خلاف عادتي او دې چې زغواړي دغه خلاف وشي ناغي ته اهانت ویلېږي اهانت لکه دغه نه مسلمه کذاب دغه خوا د یو کس راغی ویل که زما د سترګې له خوږ د ماله د سترګې دم کراله دا چې ول د سترګې دم کړل د بل سترګې به زړنده شوه نه دې ته اهانت و سپکواله وي او اوم نمبر چې نه هغه سحر دی سحر چې دا د یو نفس شریر د پاره چې د په مخصوص اعمالو سره د شیطان په اعانت او په مدد سره د خلاف عادت کار د صادری کې دندې ته سحر وي نو ګوره یو ارهاصات شول یو معجزه شوله ارهاصات څه ته ویل کېږي چې نبی په لاس باندې د نبوت نه مخکې کمکار صادر شي خلاف عادت نو د سوي ارهاصات او د نبی په لاس باندې خلاف عادت کار د نبوت نه وروسته صادر شي نو د سوي معجزه دریم نمبر کرامت ته کرامت څه ته وایي چې د ولی متبع سنت په سره وایي ګورګه متبع سنت په سره وایي یو ولی چې د سنتو تابعداري کوونکی دا هغه نه یو کار صادر شو نو دې ته ویل کېږي کرامت کرامت لکه پوه شو مې معنی وایي چې ته یو کس وویني وایي چې دا جانماز په هوا کړی دی خو چې کله راکوشو جومات ته یې کس خپه وردن نه کړله یا یې خپه د جومات نه راوباسله دا پوه شه چې دا ګڼکپ دی د ولی نه دی دا کرامت نه دی ده ځکه چې د سنتو تابعداري نه کوي نو دا معجزې او د کرامت او د ته په خپل باندې پته نه لګي چې چاله که تاسو ټول ودرېږئ تاسو یو کرامت ښکاره کوم داسې نه وي پوه شو مې معنی نو د ولي د لاس نه خلاف عادت یو کار ظاهر شو نو چې څه لګېږي او یو عام مسلمان دی عام مسلمان چې نه فاسق دی نه کافر دی او نه ولی دی نو د هغه د لاس یو کار خلاف عادت شو نو ته معونت وایي څه ورته وایي معونت ورته وایي لکه ته یا الله مال اوس داسې د ګوډې یو شربت مال راکړه په دې ټایم باندې چې 15 منټه پکې نه وتي او واوره پکې اچولی شوي دا دعا دې وکړله او بار ووتې او چا شربتونه ویشل او تا ته حاصل شو نو دا معونت دی ته وایي هلکه زه خو پیغمبر یم هلکه معجزه راته مېله شوه دغلته کې مې دعا وکړله او دلته کې مې اوس د شربتونه مې وڅکل نه معونت دی سره ده معونت او چې د یو فاسق کافر په لاس باندې یو کار صادر شي نو آیت څه ویل کېږي استدراج ورته وایي او کله یو د اهانت څه ته وایي چې د کافر فاسق په لاس باندې چې د رقم کار سوال کوي د هغې خلاف وشي خلاف عادت خو د سوال خلاف وشي لکه دا مسلمه کذاب او اوم نمبر چې دا پکې سره سحر دی د یو نفس شریر دپاره چې هغه به یو دا باندې په خلاف عادت ادا کوي لکه اور یا سیزن لګي یا بل څه دا ته وګورئ وأيدهم او الله پاک تایید کړی دی د دې پیغمبرانو بالمعجزات په معجزات سره معجزې ته معجزه څه کوي چې نور خلق لره دا عاجزه کوونکي وي بالمعجزات په معجزات سره الناقضات للعادات چې عادت نه الټ وي د عادت نه خلاف وي ماتونکي وي عادت لره معجزات جمع معجزتين د معجزې جمع ده وهي امر يظهر بخلاف العادت دا هغه امر دی هغه کار دی چې ظاهري کې په خلاف د عادت نه على يد مدعي النبوه په لاس د په هغه کس باندې چې کوم د نبوت دعوه کوي عند تحدي المنکرین په وخت محارزه کول کې یا په وخت چیلنج کول کې منکران على وجه په داسې طریقه باندې يعجز المنکرین چې عاجز کې دا منکران
دا انکار کوونکی عن الاتيان بمثله د دې په مثال باندې راتللو نه یعنی دا معجزه داسې وي چې لکه دا خلکو دا کم چې انکار کوونکي دي هغه د دې په مثل پیش کولو را عاجز وي وذلك او دا تایید یعنی دا تایید کم چې ثابت دی لانه لولا التایید بالمعجزه کچرتا تایید په معجزه سره نه نو لما وجب قبول قوله نو واجب بنو د قبل ولقه وای ک الله تعالی د نبی تایید په معجزه سره نه کړي نو بیا بعد خپل خبره د خلکو ته ثابتول ګران بو خو چې الله پاک یو کار دا په معجزې باندې انسان ثابت شنو پته ولګي چې دا صحیح دی الله تعالی پیغمبر دې ځکه الله پاک د په لار باندې دا کار وکم ولما بان الصادق کله چې ظاهر شي صادق رښتونه فی دعوه رساله په دعوت رسالت کې عن الکاذب دروغجن وعند ظهور المعجزه او په وخت ظاهرېدو د معجزې کې يحصل الجسم بصدقه د حاصلېږي یقین د پرشتینوالي باندې به طریق جری العاده یعنی عام عادت پر خبره باندې جاری دی عام عادت پر خبره باندې جاری دی چې کم یو کس د یو خبره دعوه وکي او داغه نه خلاف ظاهر کار خلاف عادت کار صادر شي نو خلک په دې باندې یقین کوي چې او وی لکه د دې مثال له لکه یو کس وی چې لکه بادشاہ ته تاسو تر لګره ما او بادشاہ تاسو ته دا حکم کړی بیا دې بادشاہ ته وی لکه کزه په خبره رښتینی ما تاسو لګره ما نو د خپل خلاف عادت څخه کار وکا چې ته پنځه پیری پاسه ودرېګا جا کینی او پاسی نو پته ورته لګی چې دا بادشاہ را لګره دا بادشاہ د خبر اوس منله کله دروغ ویل نو بادشاہ د خبره نه منله نو دا عام طور باندې کیږي چې انسان یو خبره داو کې بیا پرې باندې دلیل پیش کړي خلک یې مني او کله د سې چې هغه دلیل نو انکار کوي لکه معجزې نو باندې کته انکار کوي چې نه مړه داسې دغه جادوګر دی لکه فرعون چې کله د موسی علیه السلام معجزې لکه هغه ان هذا لساحر علیم دا یو په جادوګر دی او بیا وی چې د بس سره مقابله کوم او خلکو ته وی تاسو لاړ شئ یو وارسل فی المدائن حاشرین یاتوک بكل ساحر علیم چې لاړ شئ یو د کلی دا ساحران نجمه کې ټول ساحران نه ولې وجميع السحرة لميقات يوم معلومه واقع تسویل وای عام طور باندې چې لکه دغه انسان د خبره منل کېږي او که بعد بیا هم نه مني بدایي وعند ظهور المعجزه په وخت ظاهرېدو د معجزه کې يحصل الجزم بصدق حاصلېږي یقین د پرشتینوالي باندې به طریق جلی العادت یعنی په عام عادت پر باندې جاری کېدل لوجنه بأن الله تعالی يخلق العلم بصدق ځکه الله تعالی پیدا کړی دا ټول الله تعالی پیدا کړی دا علم بصدق الله تعالی پیدا کړی علم بصدق عقب ظهور المعجزه ورسل ظاهرې د معجزینا وان كان عدم خلق العلم ممکنا في نفسه و اگر چې پدې کې د عدم علم دا ممکن دی چې لکه یو کس دا معجزه او هم او بیا مو چې یقین به پینشته دی نو دا ممکن دی او دغه مثال ذکر کړو وذالک کما دعا احد بمحضر من الجماعه لکه یو کس دا دعوه وکي په حاضر کېلو له جماعت کې چې انه رسول هذا الملك اليهم چې د بادشاہ طرف نه دوتا یو قاصد را لېګل شوی دی ثم قال للملك او بیا د بادشاہ ته وای ان كنت صادقا فخالف عادتك کچره زری استری نو خپل عادت خلاف وکا وقم عن مكانك 3 مرات او خپل ځای ودرېګ درې پیری کین او بیا پاسه بیا ودرېګ بیا پاسه بیا ودرېګ ففعل وغد ذکر وکي يحصل الجماعه دي جماعت يحصل للجماعه علم ضروري عادي نو دي جماعت علم ضروري عادي دا ملاويږي بصدقه في مقالته چې دا سره پر خپل خبره کې سره رښتینه ده وان كان الممكن او ان كان الكذب ممكن في نفسه اگر چې دا دروغ پکې ممکن دي چې کېدې شي دا بادشاہ وای چیرې زما د سبل څه مقصد ده دا مقصد پورا کول لپاره اسف ظاهره باندې کینی پاسو ودرېږي او لکه د خبره دا نه کوي خدا ممکن نه فإن الامکان الذاتی بمعنى تجویز العقلی ځکه امکان ذاتی دا بمعنی دا عقل دا جایز کېدل دی لا ينافي اصول العلم القطعي دا نه منافی نه دی اصول العلم القطعي كعلمنا بان جبل احد لم ينقلب ذهبا لکه زمونږ په دې خبره باندې یقین دی چې دا جبل احد دا احد دا غر دا چې نن د سرو زرو شوی نه د سرو زرو بدل شوی نه
مع امکانی فی نفسی سره د دې چې د دې امکان شته چې او دا غره الله پاک د سرو ضرور کی ولکه سی په امکان باندې خبر نه کی فکذا هذا ها هنا نو دا رنګ دلته کې هم یحصل العلم حاصلی علم بصدقه د پیغمبر په صراحت باندې بموجب العادل العادت وجنا لانها عاد ترقی طرق العلم ذکر چې دا معجزه او دا دلیل دا هم طریقه د علم په طریقو کې د علم د حاصلو په طریقو کې طریقه ده کله حس په شان د حس ولا يقدح في ذلك امكانه او یې zarar نه رسي پرې کې یعنی کله چې پیغمبر یو معجزه پیش کی نو پرې کې دې خبرې هم امکان شته د دې خبرې امکان شته چې کې دې شي دا پیغمبر دا الله تعالی طرف نه ورته نه راغلي دا اسې ځان څه چل ول کړی نه ولا يقدح في ذلك او مضر نه نقصان نه راځي پرې خبره کې امکان کون المعجزه چې ممکن ده چې دا کېدل د معجزې الله غیر د الله طرف نه او کونها لا لغرض تصدیقیه د دې وجه نه چې دا تصدیق د غرض لپاره نه بلکې بل څه غرض ده او کونها یا لپاره د تصدیق الکاذب الى غیر ذلك من الاحتمالات ونور احتمالات به کوم دي کما لا يقده لکه څنګه چې درنه راځي په علم ضروري په علم ضروري کې الحسي بحراره النار چې کوم علم ضروري او حسي په حسره معلومیږي چې دا اور دین دا ګرمواله کې وګوره یو کس سره نه وې دا ټول خلکو ته پته ده چې اور چې نه دا سره ګرم دی اور سره ګرم دی دا سیزل کوي خدا امکان هم دی کنه چې کېږي چې دا اور ته دا سیزل ونهږي او د شي شوی د کنه حضرت ابراهيم عليه السلام په زمانه کې چې کله هغه نمرود دی اور د غزار کو نو اور خو سیزل نه کول کنه نو دا امکان شته چې اوري خو سیزل ونهږي نو تاسو کوی چاله کا اور خو سیزل کوي خدای امکان شته چې سیزل ونهږي دی اور د لاس کته کا نو څوک ورته لاس کته کوي نه کته اکثره د دینه چې امکان شته نو د قشتی معجزه دا علم ضروری انسان ته حاصلې سره د دې چې امکان شته د خبره چې دا پیغمبر درو ویا دا د بل طرف نه راځي امکان نشته خو دغه امکان سره د علم ضروری نقصان دانه ورکړي کما لا يقدح لك څنګه چې zarar نور کوي په علم ضروری په علم ضروری کې الحسي بإرادة النار کم چې حصے د حس په ذریعہ سره علم پته لګي موږ د اور بګرمواله باندې امکان عدم الحراره یعنی امکان شته د عدم حرارت د اور لپاره بمعنى انه لو قدر عدمها کچته مقدر کړل شي د هغه عدم لم منه محال نو لازم کېږي د دې محال لکه پوه شو به دی باندې نو څنګه چې لکه اور دی نه دا سوزول کوي امکان شته چې سوزول ونهږي خو بیا هم سره دی نه دی اور له سوګو دی نه ورلی ځکه چې دا خبره یقیني ده نو دغه شان دي د پیغمبرانو ته د معجزې دا چې الله پاک را لېږل د علم ضروري فائدہ ورکوي سره نه چې امکان پکې شته چیرې د دروغ وي یا د خبره ځان پېښ کوي پوه شو به دی باندې پوره ده نو نن سبا کې منګوي چې د پیغمبرانو د تایید الله تعالی کړه په معجزه سره معجزه خلاف عادت کارته وي چې د نبوت په دعوت د نبوت کوونکی بلاس باندې خلاف عادت د نبوت نو وروسته کم کار ځای شي هغه د معجزه وي معجزه ورته ځکه وي چې د منکران د دې مثل پیش کول نه عاجز دي او د معجزې په پیش کول سره علم ضروری حاصلېږي پوه شو به باندې یاد کړئ دا وړو